مونږ او ستاسو په معاشره کې سوچ د څه شي دی مونږ وایو چې یاره د شپې مونږ موبایل ته کله کینو مونږ ګوګل واتس اپ او یوټیوب هغه کولو کو مونږ ته نوټیفیکیشن راشي چې یاره پلان کې موبایل نوې را روان دی کمینګ سون دی دا ډینګلې موبایل دا راوته دا په دې بیا باندې دی دلته موږ سبا بازار ته لاړ شو یاره چې دا موبایل خاص کړه دا پلان کې او په سورا کې یاره په دې باندې برا کې زموږ ذهن په دې کې ګډ وډ دی مشوش دی په دې کې زموږ ذهن او مونږ دنیا پریخي دا دین چې کم دی هغه مونږ پریخي دی قرآن مونږ پریخو دلته کې الله جل شانه فرمای افلا يتدبرون القرآن آیا دی په دې قرآن کریم کې غور او فکر نه کوي دی په دې قرآن کریم کې غور او فکر نه کوي الله جل شانه په ابتدا کې فرمای الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه دا هغه کتاب دی چې په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته دی هیڅ شک او شبهه نشته دی دنیا پرستی ته کې دنیا پس رواني ستاب دنیا تبای ستاب اخرت هم تبای دنیا پرستی پس رواني دنیا ځان له جوړه الله جل شانه فرمای زما بنده دنیا می دل جوړه کا سبا کې آخرت کې بس جواب ورکی آخرت کې تاسو سره جواب شته آخرت کې تاسو سره د دې خبره جواب د سره شته دی نشته دی د دې خبره جواب تاسو سره نو مونږ په دین کې غور او فکر نکو مونږ ته یو آیات کریمه مخې ته رالو مونږ ته یو حدیث مبارک مخې ته رالو بس یره جی مونږ دین چاته پرېښی دی مونږ دین مولا ته پرېښی دی مونږ دین مولا ته پرېښی دی اوس که هغه مولا را پاسي او بیا تا ته دین ښیي نو بیا ته دومره جهالت دی په مونږ او تاسو کې زمونږ پښتنو کې دومره جهالت دی چې کله هغه مولا ته مونږ دین پرېښی دی او مولا را پاسي او بیا دین تا ته کله ښیي نو بیا وایي دا مولا پس نه پوهېږي وایي دا مولا پس نه پوهېږي وایي دین هم مونږ هغه ته پرېښو زه درته وایم چې د خور حصه ورکه ته ما نه مخ ولړې دا علما تا ته وایي چې یاره راشه قرآن او حدیث وګوره د مور پلار حقوق هغه وپېژنه د رونه خویندو هغه حصه ورکه ولې د حصې خبره چې راشي ولې ته مخړې ولې دې پې خېټه اچولې ده زه درته وایم چې د مور پلار حقوق هغه وپېژنه تا خپل ذهن اسمان ته رسولی دی او دومره د غصې ډک او دومره د جذباتو ډک دماغ تا ساتلی دی ولې د مور پلار حقوق نه پیژني د مور پلار قدر عزت ته ولې نه پیژني د خپلې بیبي مقام ته ولې نه پیژني د الله جل شانه مرتبه او شان تا ولې نه دی پیژندلی د نبی علیه الصلاۃ والسلام شان او مرتبه تا ولې نه ده پیژندلی ځکه تا ته د صحابه کرامو خبرې وکړمه زه ته تا ته د اولیاء کرامو خبرې وکړمه ځکه تا ته د مشایخو خبرې وکړمه زه تا ته د هغه د معزز د زمانی هغه د معززینو خبرې زه تا ته وکړمه ستا په خوله باندې څه جوابي ستا په خوله باندې هم دا جوابي چې یاره هغه بیل خلکو ولې بیل خلکو د صحابه کرامو زندګي راوچته کوي د صحابه کرامو زندګي حالات هغه تاسو وګورئ د مسلمانېدو نه مخکې د جهالت هغه زندګي تاسو وګورئ زما او ستا به څه جهالتي د یو بل په کوپړو کې به شرابونه څکل په وینو کې به خپلې ګوتې ګنده کړي د دې مطلب به دا چې د دې نه پس ته به ماله مخې له څوک نه راځي هغه صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل سر مبارک کې خودو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس فرمایل دا سوال به نه کولو چې اے د الله رسول دا الله جل شانه ولې دا څه فرمایي نه د الله جل شانه د طرف نه به حکم رالو صحابه کرام به وت سر بس کته ټیټ کو او لبیک یا رسول الله د الله جل شانه حکم دی زموږ د پیغمبر حکم دی بس د دینه پس ته مونږ خبره نشو کولی زما ستا معاشره کې که کله زه خپل معاشرې ته خبره وکم په ما باندې زما معاشره پیله سوال لوچتی چې ای مولا ته دا خبره څنګه کې ته به د میراث خبرې نه کې ته به د ښځې د حقوقو خبرې نه کې ته به د مور پلار د حقوقو خبرې نه کې ته به اولاد د حقوقو خبرې نه کې ځکه تا ته ویم ته سود خوري مه کوه سود په تا کې موجود دی ته زما ګریوان ته ولې لاس اچې زه تا ته ویم حرام مه کوه الله به درنه خفه شي د الله رسول به درنه خفه شي ته ما ته وایې چې ای مولا ته ظالم ولې زه ظالم یم ځکه زه ظالم یم چې زه ستا ګناهونه هغه راوباسم زه ستا عیبونه هغه راوباسم زه ستا عیبونه ستا په مخ تا ته ویم ځکه زه ظالم شوم چې کله دا عیبونه زه ستا پټ ساتم او زه ځان نه درباري مولا جوړ کما او ته ماله موټې ډک راکې او پیسې په هغې کې راکې او زه خوله خپله بنده ساتم ته به خوشحالې او چې نه زه خپله حق بیانوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته په نصیحت کې دا خبره کړې وه چې اے ابو ذر
حق بیانوا د حق نه رستو نشي اگر که هغه حق بیان کرو اگر که وہ کڑوا کیوں نہ ہو اگر ترخ ولی نوی اگر ترش ولی نوی اگر هر څنګه حالتی خو حق نه بناوړي او ان شاء الله العزیز ما خپل دا عزم او اراده کړی دا که زما په پلار کې زما پرور کې زما په خاندان کې به هر معاشره پریږي دا غلطی زه ګورم زه به حق بیانوم په ما کې خپل غلطی زه به حق بیانوم چې او په ما کې دا غلطی ده زما په دې رور کې زما په دې پلار کې زما په دې معاشره کې دا غلطی ده زه به حق بیانوم د حق نه ان شاء الله العزیز زه به نه وړم نو چې کله حق بیانولو باندې راشي نو بیا هر یو کس په مسجد کې راپاسی او دلته ناس مولا په منبر باندې دلته ناس عالم د نبی صلی الله علیه وسلم وارث د نبی صلی الله علیه وسلم د دې مصلی وارث هغه ته چې کم دی خلق روچت شي چې یاره داسې خبرې مه کوه د میراث خبرې چې کله شروع شي نو په معاشره کې چې کله هغه مولا ته بیا خلق راپاسی چې کله لږ په وس رسي نو بیا ورته وایي چې استاد جی د میراث خبرې مه کوه ولی دی ظالم په دی میراث باندې خېټه چولی دا دی ظالم د خپل خور د خپل لور حصہ د خپل خېټه لاندې کړی دا زکه په د باندې بدلږي نو عزیزانو د دې سيزونو چې کم دی هغه خیال ساتل پکار دي خپل سوجونه چې کم دی هغه قران او حدیث کې هغه ځان له استعمال کوي د دنیا په له لعب او په مشغولتیا او په فضولیاتو کې چې کم دی هغه مین خلی دین کې چې کم دی هغه غور او فکر کوي الله جل شانه فرمای افلا يتدبرون القرآن په دې قران آیا دی په دې قران کریم کې غور او فکر نه کوي د دې آیات معنا ترجمه تفسیر هغه تاسو ګورئ چې د دینه کمی خبره روزي کمی خبره هغه روزي نو الله جل شانه په دې قران عظیم الشان کې د هر یو مسلې حل اخی دی خو لیکن نه ما تا قران عظیم الشان پرې خې دی ما تا حدیث پرې خې دی دا سو خبرې ما تاسو په وړاندې هغه وکړي الله جل شانه دې په دې خبرو باندې ما ته تاسو ټول ته عمل کولو توفیق راکړي